الرحيم. نن موضوع التعليم بحیثیت د تجارت، یعنی تعلیم او تعلیمی درسگاهونه دا نن تجارتی مراکز ګرځېدلي. علم دا د انسانیت د ټولو نه یو بیش قیمته جوهر دی. علم او تعلیم او تعلم دا د انسان لپاره یو قیمتي جوهر دی او انسان لا ترقی او عزت دا تعلیم او علم ورکوي. او په کائنات چې څومره الله پاک کائنات پیدا کړی دی د دې تسخیر د تعلیم او د تعلم په ذریعه سره کیږي. یعنی تعلیم او تعلم داسې قیمتي جوهر او ملغلره ده چې د دې په ذریعه سره د کائنات مختلفو سيزونو نه فائدې اخیستلی شي او انسانیت ته دا غینه ته پیدا ورکولی شي. لکه موږ تاسو ګورو چې انسان له الله پاک د تعلیم او د تعلم په وجه باندې داسې یو ډېر لوی جوهر ورکړی دی چې دی په سمندر کې جهاز چلی، دی په هوا کې جاز الوزي، دغه رنګي د ځمکې نه قیمتي اشیاء راوباسي، د غرونو نه قیمتي اشیاء چې کوم دی هغه وصولي او قیمتي څیزونه دي چې کوم دی هغه دنیا ته ورکوي. دا صفت چې پیدا کوي نو دا تعلیم او تعلم. او بدقسمتي دا ده چې تعلیم او تعلم دا چې څومره پکار و چې دا خلکو ته مفت میلاو شي، دا د ترقۍ باعث وګرځي او په دې کې د تعلیم او د تعلم په وجه باندې یو رڼا خور شي. هغه تعلیم او تعلم نن د تجارت مرکز ګرځېدلې دی او دا درسګاهونه خلک د دې لپاره پیدا جوړوي او باندې چې یاره زما بینک بیلنس سیما شي، زه ډېر فیس وصول کم. نو څومره چې تعلیمي ادارې دي د هغوی مقصد نن د تعلیم په ځای باندې نن تجارت ګرځېدلی دی. حالانکې داسې نه و پکار. دا ادارې د تجارت نه بالاتر پکار دی. لکه موږ تاسو ګورو نن سرکاري ادارو ته څوک د سره توجه نه ورکوي او په سرکاري چې کم تعلیمي ادارې دي په هغې کې عام قسم تعلیم او د تعلم او د پړھائی هغه سلسله هم کمزوري ده. حالانکې سرکار خو دا کوشش کوي چې کوالیفاید هغه چې کوم دی ټیچران او اساتذه کرام هغه واخلي او په چې کوم طالب علمان دي هغوی ته د هغوی نه بهترین پوهه حاصل شي. لیکن په بدقسمتۍ نه نن دغه ادارې که د اساتذه کرام د سرکاري ولې نه دي هغوی هم خپل بچي هغه چې کوم دی پرایویټ اسکولونو ته لیږي بجای د دی چې دوی چې کوم دی سرکاري اسکولونو کې سرکاري ځکه دی په خپله په سرکار کې دی له داخله واخلي، لیکن هغه رالګي او دومره په خپل اداره باندې دغه اعتماد نشته چې هغه رالګي او پرایویټ اسکول ته چې کوم دی څه بوزي خپل بچي او ماشوم بوزي. نو لہذا نن تعلیم د تجارت ګرځېدلی او پرایویټ ادارې نن دومره هاي پای فیس اخلي چې نن متوسطه طبقه او غریبه طبقه د اعلی تعلیم د حصول نه قاصره، یعنی غریب طبقه والا داغه چې کم نوجوان دی داغه پلار دومره پیسې او دومره استطاعت او طاقت نه لري چې په خپل بچی باندې اعلی تعلیم وکړي، ځکه فیسونه دومره هاي دي، هاستري دومره هاي دي او دغه رنګي دا د هغه د متوسطه طبقه او د غریب سره داغه د حصول نه قاصره. بعضې ادارې خو چونکی هاي پای مشینریانی یا دغه رنګي چې کوم دی پروفیسوران او ډېر ماهرین اساتذه کرام اخلي او دا وایي چې کوم دی ډېر لوی فیس او ډېر لوی تنخواه لري، نو هغه حصول د فیس ډېر نه کینو لایق ده. لیکن بعضې ادارې دومره حد ته نه رسېدلي او دا لاسکي چې که د اعلی تعلیم د حصول لپاره اعلی فیس واخیستلی شي یو خبره ده، خو نن د پرایمرۍ په سطح باندې هم د یو ماشوم چې دی د 15 کالو دی د 16 کالو دی دا غنه نن په زرګاو فیسونه اخیستل کی. په دې باندې خفه کیږو نه
بعض ادارې به دې باندې مخفقي چې یاره قاری صاحب چې کوم دی هغه څه کوي د ادارو مخالفت کوي یا د پرایویټ سکولونو زه په خپل د پرایویټ سکول یو ټیچر یم خو مقصد زماداري چې نن د تعلیم په ځای باندې د تجارت طرف ته ډېر توجه وکړي شي چې کم از کم دا ادارې نو تاسو شفافیت طرف ته وځو او زموږ مقصد هغه چې کوم دی ملک او خلکو ته د تعلیم رڼا ورکول وي نه کې دا چې بیک بیلنس برابر لہذا دا یو اهم موضوع ده او یو اهمه خبره ده لہذا درې سيزونه د حکومت اهم ذمہواری دي درې سيزونه دا د حکومت ذمہواری دي یو تعلیم ورکول مفت یو صحت ورکول مفت یو انصاف ورکول مفت دا د حکومت وخت ذمہواری دي حکومت تاسو ګورو د دې درې خبرونه چې تعلیم دی انصاف دی صحت دی حکومت د دین نن حکومت وخت قاصره دی نن چې کوم دی دا فراهمي عوامو ته نشته تعلیمي ادارې چې هم کولاویږي دا غي مقصد پیسې دي کته د صحت میدان ته لاړ شي هسپتالونو ته لاړ شي التا پکار دا چې د یو مریض الته علاج وشو دي صحت یاب شي لیکن دا هغه دواخانو او دا هغه هسپټالونو دا आवाज راځي چې ما طرف تراشه نو کته نمبر مرګ شي مونږ ویل کې هسپتال ته نن تل سدي مرګ دی ځکه زموږ استادو د سرکاري هسپټالو دا وی دا نظام نه چې ته د ورشي د صفای نظام قاصر ناقص وي الته ډاکټر ماهر ډاکټر ستا چې ګنده معاینه ته تیار نه دی نن هغه چې ګنده ستا چیک اپ ته تیار نه دی که مریض لاړ شي او دا هغه د لسو په پټه باندې کار کیږي او ډاکټر دا نه کوي هغه یې بکته د ژوندۍ خرڅ شي دی به کمر شي او چې زماله سروپه ورني الته چې ګنده په کار صحت په مقام کې دا په کار وا چې دا ډاکټر زړه د مریض سره وګړي هغه د ډاکټر زړه د مریض سره نه وګړي بلکې دا هغه پیسو طرف ته رجحان مریض کې ټیکیو کنه او چې زما فیس وشي لہذا نن د صحت میدان هم چې کوم دی دا تجارت مرکز ګرځیدل او وګورو نو چې دریم کم سیس دی چې هغه انصاف دی نن کته ورشي عدالتونو ته عدالت کې ته انصاف نه ویلاري کته وکیل سره خبره کول غواړي هغه ستانه دومره باری برکم فیس اخلي چې هغه ستاسو ګمده ملا ماتي د لکونو فیس ستانه اخلي ستاسو مقدمه د لړاوړو لپاره او بیا که فرض کته فیس هم ادا کړي ته عدالت ته رجوع هم وکړي التا ستاد پارا ستاکیز دومره اوبد شي چې الته د نوح علیه السلام د عمر مقدار عمر درکار وي چې ستاد نوح علیه السلام عمر وی الا بستا کیس چې کومه هلکی دومره حد ترس او بیا صبر دومره پکار دی چې ته عدالت باندې اعتماد وکي وکیل باندې اعتماد وکي نو بیا به الته ته دومره صبر پکاري ته بتا دی نه کی ایوب علیه السلام د صبر بیا کی دا صبر د پکيو او د نوح علیه السلام مطابق عمر در سره الا بیا ته چې کومه انصاف حاصله تا ته ستا مقدمه به حل کیږي لیکن د حل کېدو نه بیا کله دې ست باندې مونږ راشو نو کومه تاسو څوکۍ دا متعلقه هغه ته مونږ تاسو چې کوم دې د امن आवाज وی سوچیا ماته د امن میلاو شي الته ته چې کوم دې امن نه الته ته چې کوم دې په دې مجبور کی چې زرا غلې څنګه یې مسوکۍ ته د خپل بیان څنګه راوړل دا ولې راوړل په خپل بیان به چې کوم دې هغه مجبور کی مقصد زماده دی چې نن تعلیم چې هغه د انسان د طریقې د ترقې باعث هغه د معاشري د سموارولو باعث هغه چې کوم نن تجارتي مرکز ګرځي الانکی دا انسانی اولنی ضرورت د انسانیت هغه علم دی قران پاک کې الله فرمایي چې څنګه الله جل شانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نبوت ورکو په غار حرا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اول وحید اقرا راځي د تعلیم او د تعلم اقرا ای زما پیغمبر ته اول ولا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك بیا الله فرمای اقرا اول ولا د تعلیم او د تعلم سلسله چې کوم دی الله خی
دغه رنګ آدم علیه السلام چې الله جل شانه پیدا کړ آدم علیه السلام فرشتو په هغه باندې یو اعتراض وکړ د الله مخې ته چې الله پاک موږ ستاسو د عبادت لپاره کافی آدم علیه السلام او د اولاد دول پیدا کړ الله تو فرمایي اني اعلم ما لا تعلمون زه په هیڅ په سمانه چې تاسو به نه کوئ الله جل شانه د فرشتو د مخې آدم علیه السلام ته په علم او په تعلیم باندې فوقیت ورکړي هغه دا چې آدم علیه السلام ته الله څخه خبرې ذکرې او علم آدم الاسماء كلها الله ورته نومونه خو د اشیاء چې دا سيزونه چې کوم دی ته ځدکا مثلا دا سمسید او دا کټوي دا چې کوم دی د دنیا د ضرورت چې کوم سيزونه په کار راځي کوم اسباب هغه ورته خو بیا الله جل شانه دا آدم علیه السلام ته پوښتنه چې تماته چې کوم دی دا هغه نومونو تعلیم را کومه ته وخایا چې کوم نومونه ماته ته خودلی آدم علیہ السلام راولګیدل الله جل شانه ته هغه نومونه وخول دا نومونه دي فرشتو باندې هغه سوال واچو فرشتي دا هغه سيزونو د خودلو نو دا هغه سيزونو د جواب ورکولو نه قاصر شو آدم علیہ السلام ته الله پاک د علم او د تعلیم په وجه باندې فوقیت ورکو چې څومره فرشتي وي هغه رااله آدم علیہ السلام ته سجده وکړه آدم علیہ السلام له بطور انعام الله پاک د فرشتو د سجده انعام ورکو دا ستا انعام شو آدم علیہ السلام ته فوقیت هم په علم او تعلیم باندې راځي نبی علیہ السلام ته اولنې وحید تعلیم راځي او دیم ذکر الله فرمای الرحمن علم القرآن رحمان هغه ذات چې هغه تعلیم د قرآن ورکړي د مخلوق ته لہذا تعلیم داس یو زیور دی دا یو معیار دی چې په دې باندې د سړي او د انسانيت ترقی دا د معاشري ترقی دا د انسان بهترین زیور هغه چې کوم د تعلیم دی لیکن دا تعلیم نن چې کوم د تجارت سبب ګرځولې دي نن تعلیمي ادارې تبادل نن په ټول عام لیول باندې د دنیا په لیول باندې او د ورلد په لیول باندې نن امت مسلمان دا د تعلیم په لحاظ سره کمزور روان دي الانکه مسلمان هغه چې د په ټول دنیا باندې راج کو دا یو تاریخ دی هغه تاریخ د کامیابی را روان دی کله چې د سره علوم کوم علوم د سینې ته نږدې کړو هغه د سرو د په عملو په هغه علوم باندې په ټول دنیا باندې حاوی تعلیم چې حاصلې کی دا د یو خبرو د پاره یو دا چې صرف د دنیوي منفعت د پاره چې یې دنیا حاصله او درې دین د اخرت د تیارې د پاره علوم او تعلیم حاصلې او درې دا چې د روحاني ترقې د پاره تعلیم او تعلم حاصلې علماء فرمایي بهترین درجه دادا چې سړی علم او تعلیم حاصل کړي د څه د پاره د دې د پاره چې زما روحاني ترقې وشي دا معنا چې ستاسو په ځل کې یو رحم پروت وي کته په عدالت کې د جد په کرسي باندې ناس مستا قلم بیا د روحانيت ستاسو دومره ترقی شوی دا چې ستاسو فیصله د حق باندې بنا کته چې کومې د اسکول هغه پرنسپل هډ ماستر استاد ستاسو په ځل کې د طالب علم د پاره یو درد پروت وي په هغه درد باندې ترازی او طالب علم ته چې کوم دی تعلیم ورکی د لپاره دی چې ترقی وشي کته چې کوم دی په بل محکمه کې یو افیسر او ستا روحاني ترقی شوی مثلا تا علم او تعلیم د دې لپاره حاصل کړي چې زما روحانيت دغه ترقی به وشي بیا چې کوم دی ستا دا یو مسله راشي ته په حق باندې چې کوم دی فیصله کوي تدریخ خبري د تعلیم مقصود او مقصودی او بهترینه خبره د تعلیم نه دادا چې زمو استاد روحاني ترقی وشي چې ما په موتا په کوم ادارې کې کته ډاکټر لري کته انجینری کته په مختلفو کوم شعبو کې ته برسره بیکار او برا جمان وي په کرسي باندې بیا بس قلم په حق چلی ولستا روحاني ترقی شوی خو که صرف ستا معیار دا وي چې زه صرف پیسې حاصله کړم اولی بنا حاصله نن نو تاسو کله تعلیم د حصول لپاره او سړی خپل جایداد هم خرڅي چې څومره پراپرټي دا خرڅي
څومره بینک بیلنس ته هغه په بچی باندې خرج کړي اوس دا بچی چې په یو محکمه باندې راشي دغه مقصد به هم صرف پیسې ګټل وي ولې دی هغه خپل سر راګرځي وای زما په تعلیم باندې نور پیسې خرج شي زه اوس خامخا دا حاصلو ورسته بیا چې کوم دی که خدمت مقرره ښه یعنی د اخیره پوری د ریټایرمنټ پوری د چې کوم مقصد دی دین طرف ته کوم تاسو ګورو که زمو استاد عصري علوم موازنه د دینی علوم سره وګورو نن په دینی ادارو کې ټیچر ته معمولی تنخواه ملاوي په معمولی تنخواه باندې گزاره کوي او د هغه د خپل ټیم نه زیات ټیم ورکی تعلیم د بچي د تربیت لپاره تاسو زموږ د بچي د تربیت لپاره یو عالم یو حافظ یو مدرس د مدرسې هغه یو ګنټه ټیم دی هغه یو نیمه ګنټه ورکوي هغه 2 غنټې ورکوي او تنخواه هم څومره ده معمولی ده او د طالب علم چې کوم فن حاصلې دومره مهارت پکې حاصل کی چې هغه د دنیا پر په کونه کونه کې ګرځي نو د دنیا رڼایي پوری بل دغه طالب علم چې دی عالم شي دی په دینی درسګاه کې د تربیت وشي دی بیا چې هر طرف تزيد د خلکو خیرخواهی مقصود وي کې دی مسلک په امامت باندې د خپل قوم او د مقتدیانو خیرخواهی مقصود وي کدی په یو اسکول کې استاد او ټیچر ولګي د عربیک او د اسلامیک د چې کوم مقصد دا چې طالب علم یو ترقې طرف ته لاړ شي دا عالم د چې کوم بلې محکمې ته لاړ شي د مقصد هم دغه وی چې یاره د خدمت خلق په جذبه باندې د کار کوي کوم تاسو خپل عصري او دغه رنګي علوم عصري ادارې دا د مذهبي او د دینی درسګاونو سره په یو پیج باندې راوستلې دا عصري ادارې به هغه کامیابی ته لاړ شي چې کم کامیابی ته نن چې کوم دینی ادارې تلي اولې بنځي په ټول ورلد دنیا کې نن چې کوم دی په دینی علوم سره پاکستان پټاپ دی او په عصري علوم کې پاکستان نن په 132 دی او په 140 نمبر ته چې کوم 162 نمبر ته چې کوم دی هغه تللی وجدانا چې نن چې کوم دی زموږ استاد مقصد صرف دا وي چې زه دنیا حاصله کما نو هغه دنیا حصولو لیکن د طالب علم په هغه ترقې باندې زموږ استاد چې کوم دی زموږ استاد محور دا ترقې نه وي زموږ استاد موجود هغه ترقې نه وي بلکې زموږ استاد خپل پیغمبرز برابر وي او دینی درسګاونو کې مقصد د طالب علم ترقې وي نن ځکه هغه ترقې کړې ده لہذا تاسو خبرې د دې لپاره وکړئ چې زموږ استاد چې کوم د عصري علوم ادارې دی او دغه مشران دي دغه په خدمت کې دا یو څو خبرې وکړي چې یاره زموږ استاد مقصد د طالب علم کامیابی وي نه کې به الس او کله چې موته یو طالب علم تیار کو هغه محکمې ته لاړې بهترین کارکردګي کوله زموږ استاد د دنیا او د آخرت لپاره د نجات ذریعہ ګرځیدي شي واخر دعوانا